السلام علیکم. زمانم مظفر شاه دی او تاسو ګورئ زموږه فیسبوک او یوټیوب چینل. قدرمندو کتونکو ضلع ملکند د 13 یوې میاشتې راهیسې د ضلع ملکند د مختلف علاقونو چې په هغې کې بټخیله، تاڼه، الړن، ډیري، جولاګرام ښار وغیره راځي. هغوی د هغه ځای نه د روزانه په بنیاد باندې د قتل و غارت خبرونه راځي او روزانه مونږ ګورو چې خلکو لاشونه په روډ باندې خودي وي او احتجاج کوي. آیا په ضلع ملکند کې دغه بې امني چې کوم راغلي ده یا د دې وجه څه ده؟ په دې پسې وروستو څه وجه ده؟ روزانه په بنیاد باندې هلته کې د دشمنۍ د وجې نه، د ګریلو ناچاقي چې ورته مونږ وایو د هغې د وجې نه، د جایداد تنازعې مختلف، خو روزانه په بنیاد باندې موږ ته څه نه څه خبره د ضلع ملکند نه ضرور میلاویږي. نن هم په دغې موضوع باندې خبرې اترې کوو د سینیر صحافي محمد عثمان سره، څوک چې د ضلع ملکند سره تعلق ساتي او د هغه ځای په حالاتو باندې یو لوی او ژور نظر ساتي. عثمان خان په خپل پروګرام کې درته هرکلی او په خیر راغلی وایو. بیا دا راته ووایي چې روزانه په بنیاد باندې د ضلع ملکند نه دغه خبرونه مخې ته راځي چې یاره د قتل و غارت خبرونه، د جایداد تنازع، کورنۍ جګړې، خو روزانه څه نه څه خبر راځي. تاسو چونکې هلته کې صحافت کوئ، په دغه علاقه باندې یو لوی نظر ساتئ، وجه څه ده چې څه بنیادي وجه کیدی شي؟ ډېره زیاته مهرباني مظفر شاه. خبره داسې ده چې ملکند ضلعي موازنې چې موږ د چارسدې، مردان، نوښار او کوم چې زموږ سره نږدې ضلعې لګېدلي دي، نو دلته کې د جرایم شله د دې ضلعو په نسبت باندې کمه ده. تېره یوه میاشت یا کمې واقعګانې مخې ته راغلي دي، لکه پرنګماله په ګردره کې واقع وشوه، د یو کور 9 کسان مړه شول. هغه هم د هغې خپل زوم دغه واقعه وکړله. کورنۍ مسله وه، که په بټخیله کې زړونه وفات شو نو د هغې هم چې کومه دی لکه ګاونډیانو، ماشومانو د متنازع باندې چې کومه دغه راغلي وو، د هغې هم ملزم ګرفتار دی. رنګماله والا ملزم هم ګرفتار دی. واقعګانې بالکل د یو څو مخې ته راغلي. زمونږ په علاقه کې د ملکند لیوي کارګر د پولیسو په مقابله کې، نو دې لیوي اهلکارو مراعات چې کومه ده د پولیسو په مقابله کې د 9 نه برابر دي. او بل خبره دا ده چې زمونږ د لیوي تعداد هم انتهایي کم دی او پته نشته چې زمونږ افسرانو به څه مجبور دي. نو په نن وخت کې هم په درجنونو د لیوي اهلکار د مختلف سیاسي او د ذاتي اثر رسوخ خلکو په کورونو کې ناست دي. نو که چېرته ملکند ته د لیوي دپاره ځان له کمانډنټ ورکړی شي، نو دا ډېر ښه او تکړه پوسټ دی او د پولیسو په مقابله کې د دې ډیوټي د نورو ضلعو نه چې کومه دی ښه ده. خو حکومت له دا پکار دی چې ملکند لیوي دپاره ځان له کمانډنټ ورکړي، نو دا به ډېره زیاته شي. جی محمد عثمان صاحب، د هغه ځای خلک مونږ ګورو چې روزانه احتجاج کیږي او خلک چې کوم دی هغه لاشونه یې په خپل په روډ باندې خودي او احتجاج کوي. تاسو څه ګڼئ چې څه وجه ده انتظامیه پیل دغه ځای خلکو ته سزا نه میلاویږي، د خلکو یره نشته، که وجه څه ده؟ بله دا چې خلک د دغه ځای د ملکند خلک چې کوم دی هغه مونږ آیا روز په سوشل میډیا باندې ګورو چې هغوی په ضلع ملکند کې د لیوي په ځای باندې د پولیسو د تعیناتۍ غوښتنه کوي. بالکل سرجي خلکو لاشونه چې کومه دی په سړک باندې ښودي، د ملزمانو د ګرفتارۍ مطالبه یې کوله. ملکند لیوي چې کومه دی نو بر وخت کاروایي کړې ده او چې څومره هم واقعیات شوي د هغې ملزمان ګرفتار دي، په حوالات کې بند دي او خلک چې کومه دی د پولیسو مطالبه کوي. خو ما تاسو ته وویل لکه نه چې زموږ سره خوا د چارسده ده، مردان دی، بونیر دی، سوات دی، دیر دی، د دې د ټول کال ریکارډ د 10 کالو راویستی شي، نو چې هغې سره تاسو موازنه وکړئ نو ملکند به په ټاپ باندې چې ولیږي به جرمونه دومره نه وي. او تېره یوه میاشت کې ما خو تاسو ویلي چې کوم واقعګات مخې ته راغلي دي، د هغې ملزمان چې کومه ده نو ګرفتار دي. لنډه به دا محمد عثمان صاحب چې ستاسو د وینا مطلب دا دی تر کومې پورې چې زه پوه شم چې تاسو وایئ چې په ضلع ملکند کې د نورو ضلعو په نسبت باندې امن دی، خو د 13 یوې میاشتې راسي چې دا کوم واقعیات مخې ته راغلل نو د لویه وجه چې کوم دی هغه د خلکو چې کوم فرسټریشن دی په دغه باندې په سوشل میډیا باندې، د هغې وجه د 13 یوې میاشتې راسي چې کوم واقعیات هلته کې مخې ته راغلل نو لویه وجه دغه ده. تاسو دا وایئ؟ چې څنګه مطلب دا دی چې په یوه میاشت کې دا کوم واقعګان
شوي ما خو تاسو ته ویلي چې په بګردله کې نه کسان دي خپل زوم وجلي دي هغه ګرفتار دي په بدخل کې درونه قتل شوي دي په چا باندې چې داور باندې مین ملزم چې کوم دي نو گرفتار دي پرونه چې کوم دي یو واقعیا شو د شو یو کس په کې زخمی وو هغه ملزم گرفتار دي نو موږ دا وایو چې حکومت په ملکان کې د پولیسو چې څومره په ضلعو کې تعداد دی هغه تعداد په ملکان کې او پولیس چې کوم مراعات ورکړي نو د ملکان لیمټ هم ورکړي ما خو تاسو ویل چې وسم په دوزرونو اهلکار خلکو په کورونو کې ناشتي موږ دا مطالبه کوو عوام دا مطالبه کوي چې ملکان لیمټ د ځل کمانډنټ ورکړي شي نو هغه اصل د ریپورت چې کمانډنټ کمانډنټ دی وزمونږ ډیپټي کمشنر چې کمانډنټ هغه ډیپټي کمشنر هم دی او هغه د ملکان لیمټ کمانډنټ هم دی نو هغه خپل دفتري کار دومره ډیر نه هغه په لیمټ باندې توجه ورکړي د خلکو دا مطالبه چې ملکان لیمټ باندې ځل کمانډنټ راشي صحیح ټیک ته جی ډیره مننه محمد عثمان صاحب موږ له خپل ټایم راکولو او د خپل تجزیه شریکولو زموږ سره ډیره زیاته مننه قدرمندو کتونکو نن موږ په ضلع ملکان باندې خبرې وکړې تاسو د سینیئر صحافي محمد عثمان یوسفزئی خبرې واورېدې دا هغوی ته وینا تر مخه که پرس کا په ملکن ضلع چې کومه ده دلته کې ځان له کمانډنټ چې کوم دی هغه راشي او هغه ورکړی شي نو تر ډیر حده پورې په جرایمو په شرع کې کمې راشي بل زموږ د پښتنو بدقسمتي ده چې موږ په وړو وړو خبرو باندې صبر او برداشت چې کوم دی هغه زموږ ختم شوی دی موږ نه کوو دغه که موږ دغه د تیرې یوې میاشتې راسي دغه کم په ضلع ملکن کې چې کم قتل و غارت شوی دی دې ته که موږ وګورو نو دا تقریبا ټول واقعیات چې کوم دي هغه په کورنو کې دننه واقعیات دي لکه په جایداد باندې د دوه ورونو تنازع دغسې د کورنۍ چې کومې جګړې په هغې باندې دغه قتل و غارت مخې ته راغلی دی نو موږ له هم پکار ده چې پښتانه خصوصا په ذهن کې لږ صبر تحمل برداشت پیدا کړي او د لږ ټایم دغه غوسه کنټرول کړو نو لوی لوی مسلو نه موږ بچ کېدی شو تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه بچا له اجازت ورکړئ د تل پاتې خدای پامان